چاته څه قسمه مشکلات دي په څه مصیبتونو او غمونو پریشانو کې ګیر یې دا 15 کلمې د ځان سره وظیفه وګرځوئ دا 15 کلمې وای الله تعالی باندې دا ژوند بدل او دا 15 کلمې چې په دې باندې الله د ډېرو پریشانو نه خلق راويستلي او دا 15 هغه کلمې چې دا انبیاو استعمال کړي دي انبیاو په دې باندې عمل کړي دي ډېر انبیا الله تعالی د دې کلمو په وجه د ډېرو مصیبتونو اذیتونو نه خلاص کړي د سحر د مانځنه وروسته دا وظیفه وای چې څومره ډېره شی ویلې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا جمله وای دا کلمه وای الله تعالی باندې د مصیبتونو غمونو پریشانونو خلاص د ماسپهین مانځنه وروسته دا خپل وظیفه مقرر کړي حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله ونعم الوکیل ابراهیم علیه السلام چې ورته ورزیدو دای ویلې نبی علیہ السلام په سختو حالاتو کې حسبنا الله ونعم الوکیل دا کلمه بوای او د مازیګر د مانځنه وروسته دا وای لا حول ولا قوه الا بالله حدیث کې راځي د الله د خزانو نه دا یو خزانه ده په دې باندې الله تعالی د انسان غمونه پریشانی ختمي د دې په وجه الله انسان د غټو مشکلات او مصیبتونو نه راوباسي د مازیګر د مانځنه وروسته دا وای او د ماخام د مانځنه وروسته دا ذکر شروع کړي یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث دا دومره بهترین ذکر دی تاسو په دې باندې لکه تجربه وکړئ خپل ذهنونه دې طرف ته راواړوئ نن المیه دا چې زموږ ذهنونه د اعمالو نه واوښي موږ ته داسې ګپ شپ کوي تاسو پر رب یقین وکړئ په دې باندې عمل شروع کړئ ته ګوره چې الله ستاره ژوند بدلی کنه ستا مصیبتونه ستا غمونه ستا ضرورتونه ستا حاجتونه په الله پوره کوي که نه پوره او د ماسوتن د مانځنه وروسته استغفار وای استغفر الله واتوب الیه نبی علیہ السلام به د ورځې اویا ځله استغفار وای یو حدیث کې راځي سل کرته به نبی علیہ السلام استغفار وای او د استغفار په وجه الله تعالی د خلکو مالونه دولتونه به الواد له په الله بچي ور کوي پریشانو غمونو والا په الله د غمونو پریشانو نه خلاصي دا 15 کلمې تاسو په خپل ژوند کې راولئ تاسو ګورئ الله تعالی په تاسو دا ژوند بدلوي او کنه